الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم مخکنو کافرانو هم تدبیرونه او منصوبې جوړې کړې وي فاطوا الله بنيانهم من الكواعد فس الله وتدويخ د آبادې نراغي فهر عليهم السقف من فوقهم او چتونه پر غرزل د پاسا وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغي په عذاب د الله د هغه طرف چې د غي په خوا خاطر کې نوا ثم يوم القيامة يخزيهم بیا به الله پاک پر ورځ د قیامت باندې يخزيهم رسوا کی ويقول وتبوي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم سشو اغا شریکانان ستاسو په خیال کې زما چې تاسو به مخالفت کو ما سره قال الذين ابوي هاغه کسان اوتو العلم علم وتورکړي شوی دي چې پیغمبران دي ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين بشک ذلت پنندرز او سزاګانی د پاره د کافرانو دي الذين کافران هاغه خلق دي تتوفاهم الملائکه ظالمي انفسهم چکلت روحونه علی فرشتي چې دی په ځان زیاتی کړي فالقوا السلام ندی آغا وقت صلح گئی ما کننا نعمل من سوء چیو چانس راکا بیا بدا سی ناکار عمل نکو بلا ولنا ان اللہ بشک اللہ علیم بما کنتم تعملون خبو یدے ددی پا عمل باندے فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها وتبوئی فرشتی اس داخل ش جہنم دروازو تا چھ ہمیشہ بھئی پکی پلا بئس مصد المتکبرین چڑیر ناکار زیدے دپار د تکبر کون کو اللہ پاک پس داغینا چھ پدی صورت کی دخپل وحدانیت د رسالت او د انعامات ذکر کئی اس اللہ پاک د هغه خلقو چې هغه د الله پاک د دې ښکاره پیکج نه پیدا وانلی او توبه ونه باسي د هغې د استدراج او د سزاګانو ذکر کوي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام که چېرې دا مشرکان د مکې دا ستا مخالفت کوي دی ښه په غړېدلو سترګو باندې هر څه ویني او ګوري چې ته په حقیقت کې پیغمبر یې په رښتیا باندې پیغمبر یې او دی تر دې خبرې پته را چې ستا دین ډېر زر زر مخکې روان دی او ستا چې کوم زندګي دی سره تېره شوې ده ستا په کرکټر کې دي هېڅ قسم شک و شوبه نه مومي او بیا هم دی د خپلې نه نه وړي نو دا طریقه د مخکنو امتونو وه چې د نوح علیه السلام نه راوالې تر عیسی علیهم الصلاة والسلام پورې چې څومره امتونه تېر شوي دي په هر یو زمانه کې داسې خلک موجود وو چې هغوی به د خپل پیغمبر خلاف بلکې مونږ به دا ووایو د حق خلاف به منصوبې جوړولې دلته کې الله پاک دا مثال ورکوي په دې کې ډېر اقوال دي یو قول پکې دا هم دی چې د دې نه مقصد خاص کر نمرود دی چې هغه 5000 گز دنګه یو سیړي جوړه کړې وه چې مونږ ته پوڼې وایو چېرې زه ځم او زه د ابراهیم علیهم السلام د خدای چې ته معلومو ما ته خو بالکل څه اندازه نشته ځکه نعوذ بالله خدای خو زیمه ما ته پته نشته چې بل خدای شته خدای معلومومه چې دی کوم ځای کې دی چې ورسره مقابله وکړمه ځکه چې په ځمکه خو زما قبضه ده چې د اسمان دی نه قبضه کړي الله وایي دوره مکر باغي کو بل فرعون چې هغه په حامان باندې هغه دوره لوی چې کوم دی نو دغه پوڼې تیارې کړې وې او چې زه چې کوم دی نو زه د موسی علیه السلام ما ته رښتونې نه ښکاري خو چې زه په خپلو سترګو خو ووینم او نور یې دا الو چې بغیر د اسبابو نه څه کار یې نشو کولی داسې عجیبه خدای و او د هغه زمانې هغه جاهلان هم داسې عجیبه جاهلان و بلکې دا په هره زمانه کې داسې چې د خپلو مفادو دپاره سړي په عقل باندې بیا پرده راشي هغه بیا حق او ناحق نه پېژني چې بای دا خدای دی نو څنګه دته د یو سبب ضرورت راغی چې دې اندر پایي ودري یو ګوري دله خو پکار داري لکه څنګه چې هغه خدای هغه چې کوم دین موږ ته په نظر نه راځي ځکه چې د هغه جسم نشته جسم ته ضرورت نشته چې داسې دی هم وي که نه الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا ټول یو شان دي دا د دې مکر دی فریب دی دا تا ته چې جوړ کړی دی نو هم قد مکر الذین من قبلهم مخکنو خلکو هم مکر او فریب کړو مکر او فریب څه ته وایي دوکې ته وایي
او مفاد پرسته ته وایي. نو فات الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف من فوقهم. د دې منګه چې کومه لنډه معنی کوو په پښتو کې، نو منګه وایو الله پاک هغې له بیخ او بنیادو بس په پښتو کې لنډه معنی داره. او چې منګه یې لغوي معنی کوو نو هغه داسې جوړیږي چې فات الله بنيانهم من القواعد، الله ولا بنیادونه اوجړه کول. لکه څنګه چې زلزله راشي او یو آبادی هغه د بنیاد نه راوغورځېږي، نو فحر علیهم السقف من فوقهم، هغه چتونه د دې د پاسه راوغورځېد. یعنی الله پاک بالکل دی چې کوم دی نو نیست و نابود کړو، ختم یې کړو. بیا به یو قسم داسې نه و چې هغه راغلی وي او هغه دا خبره کړې وي چې بھائی زه به مقابله وکړم، زه به ودرېږم. الله پاک وایي نورې دکه الله او واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، او عذاب پراغي په داسې انداز کې چې دې تصور هم نه وکړي چې هغه الله پاک هغه لوی الله دې سره سونه ګڼل، داسې یې کړو. یو پیر مخکې ما تاسو ته یو خبره په دې کې کړې وه د انسان په ذهنیت کې او د الله پاک په فیصلو کې. لکه څنګه چې الله وایي هغې دومره مضبوط او دومره مستحکم کارونه او منصوبې جوړې کړې وې چې هغې منګه به چې کوم دی نو څنګه په منګه به عذاب څنګه راځي، او په منګه چې عذاب راځي په هغې به هم ډېر وخت لګي. او الله وایي زما عذاب پې په داسې طریقه راغی چې د تصور نه بار و. حالانکې د هغې مکرونه الله پاک وایي لتزول منه الجبال، هغې به غرونه جوړه کولي، دومره غټ غټ مکر او منصوبې هغې جوړې کړې وې. د مایکل جیکسن باره کې موږ مخکې یو خبره کړې وه او په دې وجه هم کړې وه چې د هغه په هغه خبره کې ډېر زیات عبرت و. دا یو داسې سړی و چې د دنیا یو فرد داسې نشته چې هغه نه پېژني، که هغه تعلیم یافته دی، که هغه بې تعلیمه دی، که هغه لوی دی، که هغه وړوکی دی، هر یو کس یې پېژني چې بھائی دا څوک. د ده حقیقت دا و چې دی تور و. په امریکا کې دوه قسمه خلک دی که نه، یو ته سفید فام و یو ته سیاه فام و. دا سیاه فام و او ګانې به وي او په ګانو کې ځان له یو خاص مقام جوړ کړو او ورسره چې کوم دی نو دا خبره به یې کوله چې یاره زه کله ډانس کوم نو یو مقدسه یو پاک څیز چې دی زما دی ما مسه کوي. دومره حد ته پکې رسېدلو. لکه موږ ودا په خپل زبان کې ورته موږ تصوف او صوفي وایو، هغه ځان صوفي حسابو چې زه دومره په موسیقۍ کې مخکې تللی خو په خپل شکل نو خوشحاله. چېرې دا زه تک تور یم چې زما دا شکل بدل شي. نو یو ورځ یو نجومي له راغی، هغه نجومي د عیسایانو یو منلی شوي نجومي و. هغه ته یې ویې ته زما دا لاس دا کرښې وګوره چې زما عمر څومره دی او بل زه به دا خپل شکل بدل کړی شم او که نه، زما دا خپل شکل نه دی خوښ. نو چې هغه وکتو نو هغه ورته وی ستا د لاس دا لکیرې دا وایي زما علم دا وایي چې ته 50 سال که تېر کې نو زما دا اندازه ده. زه په یقین سره نشم ویلی، یقیني خبره الله کوي، خو زما دا اندازه ده چې 50 سال به تقریبا ته تېر کړی شي او پاتې شي ستا شکل. نو چې الله د لکم شکل درکړی دی دا بهتر دی، په دې کې ګوتې مو وخه نه ورپورې وخاندل او ورپسې مذاق وکړه چې زه به تا ته وښیم چې زه شکل څنګه بدلوم او زه یو 1.5 سل کاله په دنیا کې څنګه ژوندی پاتې کېږم. ته خو ماله 50 کاله عمر یادې او زه به پوره 1.5 سل کاله تېروم. دا زما پلیننګ دی. الله پاک وایي که نه انسان یو پلیننګ کوي او هغه چې کوم دی نو تقدیر تدبیر پورې خاندي. حدیث مبارکه دی انسان تدبیر جوړوي تقدیر به پورې خاندي چې دا دې څه کوي. زندګي یې د یو کال ده او دې چې کوم دی نو د 0 کالو بندوبست کوي. نو هغه په هغه خپل فیلډ کې دومره مخکې شو چې کله هغه د شهرت هغه انتها ته هغه پیک پوینټ ته ورسېدو نو هغه د دنیا مختلف قسمه سرجري والا کسانو سره چې هغوی به د مخ سرجري کوله، د سرمنې سرجري به یې کوله، هغوی سره یې خبره وکړه او اخر دا چې په هغې باندې د 55 ډاکټرانو یو بورډ کېناستو او په مختلف سرجري کې د هغه شکل بالکل بدل شو او 1987 کې د هغه شکل داسې شو چې خلک ورته حیران شو، یا خو سیاه فام و یا د سفید فام جوړ شو، بالکل جینۍ ته جوړه شو د شکل په لحاظ سره، بالکل ویښته میخته به پرې نه راختو او بالکل چې کوم دی نو منده به وي دا جینۍ ده چې پرفارمنس کوي.
هغه یو خپل دغه حاصل کو او دی هم وایي چې ما ته نجومي داسې ویلي وو وګورئ زما شکل ته وګورئ ما شکل بدل کو اوس به درته ثابتوم چې زه یو نیم سال کله څنګه ژوندی پاتې کېږم نو وایي جي هغه ځان له د 12 ډاکټرانو د 1200 ډاکټرانو یو بورډ مقرر کړو اب هغه سره اینی ټایم د هغه چې کوم ښکاره کوم پارټس چې هغه د انسان نه د یو انسان نه بل انسان ته لګي ټرانسپلانټ کېږي لکه هغه چې کوم دی نو د هغه سترګې شوې د هغه زړه شو د هغه اینه شوه د هغه ګردې شوې د دې دپاره هغه کسان د مخکې نه ځان سره ساتلي وو چې دا به تاسو ما ته ډونیټ کوئ یعنې ما ته به یې بخې او د هغوی خرچه به هغه اوچتوله بس چې کله ما ته د دې څیز دا فیل شو بهی تاسو به د خپل د جسم دا حصه دا ما له راکوئ او ضرورتمند خلک ډېر شي هغوی له به هغه ماهانه ورکولې په کروړونو ډالرې به یې پرې خرچ کولې او چې هغه به په کوم بیډ سملاسته و نو هغه به اکسیجن والا بیډ و چې که د ده څه وخت هم خرابېږي چې فوراً ورته اکسیجن لګي چې دې مري نه بل موږ خو ماسک او ګلبز اوس وپېژنده او دا ماسک او دا دستانې به دا به هغه هر وخت یې چولي چېره د چا نه راته جراثیم ونه لګي چې بېټۍ مه مړ شوه او چې د پوزې ته مې چې کوم دی نو په پوزې په ذریعې باندې دننه لړه شي نو ماسک به یې چولی او لاسونه به یې چې کوم دی نو دا هر وخت او هغه له به ډاکټرانو وي د ورځې 10 پیرې چیک اپ کوه او چې کومه خوراک به هغه راته به د هغه د مرضۍ نه بلکې خوراک به له اول نه لیبارټرۍ ته لاړه هلته به چک شي چې بهی په دې کې څه داسې څیزونه سیوا خو نشته چې د صحت ته نقصان رسوي په دې وجه باندې هغې به بار بار چک اپ کېده بیا به هغه له راتلو ځکه چې د هغه په ذهن کې یو دا نظریه وه چې بهی ما خو شکل بدل که شکل مې د جینکو کو خو خلک اکثریت خلک جینکۍ هغه خوښوي چې هغه سپکي او هغه ډېرې غټې نه هغه د میخو په شان نه هغه د نارینو خوښي هغه د خپل ځان دومره زیات تابع کړی وه چې کله به بار ته نه هغه ټول بورډ د هر څه د ډاکټران دا به ورسره او هغه سره به وایي په ویډیو لینک نن سبا ډېر مشهور شی دی که نه په ویډیو لینک باندې به هغه سره د 1200 ډاکټرانو نه علاوه 14 ډاکټران نور وو چې که هغه به معمولي غونته کې هم څه محسوسول فوراً به یې هغوی ته کو رنګ کو او دا خبره به یې کوله زما دا میشن دی چې یو نیم سل کاله به زه ثابتوم چې انسان څنګه ژوندی پاتې کېږي چې کله د 50 کالو شو په هغه خپل اکسیجن بیډ باندې ملاستو ناڅاپه ساه کې فرق راغی ساه اخیستو کې ورته تکلیف شه بس فوراً هغه 12 ډاکټران چې کوم دی نو هغوی رال اکسیجن ورته چړاوه یو شی کوه بل شی کوه فرق پکې نه راتلو نو چې کوم د سره به چې کوم دی نو په ویډیو لینک باندې د دنیا نه کوم ډاکټران د سره وو چې د هغې ټول تعداد 55 او دا 13 به هر وخت موجود وو هغه 55 واړه کسانو په هغې باندې دغه شروع کړو چې بهی دلته مونږ څوک وو هېڅ په پته یې پوه نه شو پاک که دوران کې ساه وختو د 50 کالو عمر کې او چاته یې پته ونه لګېده چې بهی د ده څه تکلیف و د ده څه مسله وه ساه یې خراب شو ټول ورته ولاړو هغه چې کوم هغه سره هغه کسان چې هغه اخیستي وو په پیسو باندې چې بهی دا پارټس به ما ته فوراً بدلوي هغوی ولاړو د دنیا چې کوم لوی لوی سرجنان دي هغوی ولاړو تر اوسه پورې دا پته ونه لګېده چې د دا ساه په څه وجه خراب شو بس خو چې کله الله وایي خو چې کله نیټه پوره شي انسان هر څه کوي لا یستقدمون ساعة ولا یستاخرون نه یو لحظه مخکې کېدی شي نه وروسته کېدی شي الله پاک وایي دی که خپل مکر و فریب هر څومره وکړو لیکن چې الله کله وغوښتو الله خپل قدرت او طاقت ثابت کو او بیخه بنیاد ولا وباسو نو اے مشرکین مکه دک الب ګور تاسو وي تاسو کو هر څومره منسوبې جوړ کې ګوره اک یو الله دی او هغه صرف مهلت ورکوي هغه نه انصافي چا سره نه کوي ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه بیا برز د قیامت باندې با الله دی ذلیل کی پس حالت کې به ذلیل کی وتبوي أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم سشو هغه شریکانان ستاسو په خیال کې زما خو شریک نشته خو ستاسو په خیال کې چې زما کوم شریکانانو او بل كنتم تشاقون فيهم چې تاسو به د هغوی په وجه ما سره مخالفت کو هغه څه شورې ولې که نه چې اوس تاسو لږ خلاص کړي قال الذين اوتوا العلم ووایي هغه کسان چې هغوی له الله پویه ورکړې ده ان حزي اليوم والسوء على الكافرين بېشکه رسوایي په نن ورځ
او سزاګانې به نن ورځ خاص د کافرانو دپاره دي. بس اوس به الله له دې څه جواب ورکوي. الله وایي الذین هغه کسان تتوفاهم الملائکتو چې فرشتې دې نه روح علي ظالمي انفسهم او هغوی ځان سره زیاتي کړي د الله مخالفت یې کړي. دې کې الله پاک عامه کلمه ووایي، کافر او مسلمان یې پکې ذکر نه کو، نه، چې هغه ځان سره زیاتي کړي، هغه د الله قانون نه منلي، هغه کلمه ویلي هم یې نه منلي یا هغه کلمه نه ویلي. فالقوا السلامه دغه وخت کې دی بیا الله ته صلح پیش کوي. څنګه پیش کوي؟ ما كنا نعمل من سوء، چې بیا به داسې نه کوم. بس خدای پاکه دا یو چانس راله راکړي، ما كنا نعمل من سوء، بیا به داسې نه کوم. الله وی بلا ولې ونه کوي؟ ان الله علیم، الله به پوهه دی بما کنتم تعملون، په عمل چې دی کوي. په دنیا کې د شل پیرې توبه ایستره او شل پیرې هغه ګناه بیا کړې ده، نو دا خو هغه انسان دی عادت خو نه بدلي. عادت خو چې څنګه وي نو انسان د هغې نه مجبور وي او هغه عادت په ده باندې بار بار راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي ته وی چې د زنکدن یو څو داسې نښې دي چې د هغې نه د انسان پته لګي چې دا انسان چې دی دی په امن سره روان دی، او د وفات هم یو څو داسې نښې دي چې د انسان پته لګي چې د مستقبل څنګه روان دی، دې به آینده لپاره څه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ووایي په زنکدن کې چې د کوم یو کس په تندي باندې خوله راله، دا د دې نښه ده چې دی الله بخي. ځکه چې دا خوله هغه وخت کې راځي چې کله یو سړی هغه د ډېر حیا د وجې نه، د ډېر شرم د وجې نه چا سره سترګه نه شي لګولی، نه خولي شي، یاره وي د شرم نه سم خولې شي. نو دا د چې زنکدن په وخت کې په تندي خوله راله، نو مقصد دا دی دا د ډېرې حیا د وجې نه چې الله ته به وړم څه، الله ته به څه پیش کوم، زه خو د الله داسې بندې یم چې خیر مې نه دی کړی. نو دا چې کوم بنده کې حیا ای د الله پاک نه، الله پاک ولا په هغه آخري وخت کې دا حالت ورکړي، نو دا د هغه ظاهري صورتحال دی چې دی الله بخي. بل مونږ مولیان خو اکثر چې کوم دی نو مړو سره خو زمونږ تعلق ډېري، ځکه چې په ګڼو حالاتو کې مونږ وینو، بعضې وخت کې چې کوم دی لامبولو وخت کې وینو، بعضې وخت کې چې کله کفن دفن چې کوم دی نو وشي او کله جنازه کېږي او د دیدار په وخت کې وینو، نو په هغه وخت کې د دې انسان په دې مخ باندې داسې اثار ښکاره کېږي چې انسان ته ظاهري حالات معلومیږي چېرې دې وخت کې دی په څه پوزیشن کې دی. بعضې وخت کې د هغه مخ داسې وتښتي او داسې عجیبه شکل صورت اختیار کړي چې بنده ته پته ولګي چې دا سړی ډېر خراب شو. لکه څنګه چې انسان په دنیا کې چې کوم دی نو هغه یو کس سره سترګې نشي لګولی او د هغه دا رنګ وتښتي، دقه شانتې بعضې وخت کې د مړي رنګ وتښتي، هغه چې کوم دی نو هغه مړي او تا ته به اندازه ولګي یاره دا سړی بس د خیر نشته. او بعضې وخت کې د هغه په دې شکل باندې داسې عجیبه غونده کې یو خندا راشي، انسان وایي دا خو ژوندی دی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د هغه لور ده، د هغې نوم عایشه بیبي دی، یو خو مور بیبي د عایشه، یو د هغه لور د عایشه بیبي. د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د وفات نه 13 کاله پس یو کس حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه په خوب کې ولیدو چې هغه وایي زما لور ته ووایه چې دا تاسو زه کوم ځای کې ښخ کړی ما، دې ځای کې دا ځمکه سیب ده او د هغې نه یو څاڅکي په ما کېږي او ما ته تکلیف را رسېږي. مونږ خو وایي مړي هېڅ نه شي کولی که نه، مړي خو نه پوهېږي، بس لړ بس ختم شو. بعضې داسې چې په هغه سات باندې ختم شو، خو بعضې هغه یي چې هغه ته هېڅ څوک څه نه شي ویلی، د بعضې اډوکي پاتې شي او د بعضې کفن هم محفوظ وي. د هغې راله او هغه لور ته یې وله ووایي عایشې بیبي ته چې یاره طلحه رضی الله تعالی عنه مونږ لیدلی دی په خوب کې 13 کاله پس دا واقعه راله او هغه وایي چې بایی دا ځمکه دلته سیب ده، ما د دې ځای نه وباسئ ځکه چې دا ما باندې یو څاڅکي کېږي نه ما ته تکلیف را رسي. او تکلیف خو د ژوندو خلکو کار دی. په د هغه قبر یې اوس پړده، عایشې بیبي اعلان وکړه د هغه لور چېرې دغه شانتې طریقه ده او دغه داسې ویلي دي، خو قبر یې اوس پړده. د هغې جوي کفن بلکل محفوظ و.
ګیره چې کم حالت کې ولدي جوړه کړې وه یا جوړه کړو نو مقصد دا و چې کم طرف ته ولدي راغونډه کړې وه او په سینه باندې وله ایښې وه نو چې کم طرف د هغه قبلې ته اوړېدلی و نو د هغې هغه ویښته صرف و په هغې کې فرق راغلی و چې هغه څه یو خوا بل خوا تلي باقي چې دې څنګه کړي 13 کاله پس هم په اکه حالت کې د هغه ږیره وه چې دې ته اوس په دې سات باندې کېښود الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام بعضې خلک داسې چې هغوی ځان کړولي نو هغوی تر قیامته پورې د هغوی نه څوک تپوس نه کوي مونږ بل ورځ هم خبره کړې وه چې د قرآن مجید تلاوت کوي د سوره ملک تلاوت کوي بس هغه محفوظ پاتې شي او الله وایي هغه کسان چې هغوی ګنهګاران دي او هغوی ځان څه ګڼلي چې مړه ګورو به بیا به کېږي لکه مونږ پښتانه هم اکثر وایو ما دا مونځ څه ما دا مولانو ځان له کار کتلی سړي الله خپل حق بخي الله وایي ټیک ده زه خپل حق بخم خو ما غرک بربک الکریم په ما دوکه کېږه مه ګورې ستا چې ته یو نیک عمل داسې وشي چې ما ته قبول شي خو زه به خپل حق وبخمه خو یو بنده ما ته ناست دی ما ته تندی سولوي او بل مزې کوي او زه وامه زه به د ذرې چې کوم دی نو حساب کتاب کوم او زه به انصاف کوم نو دا بې انصافي نه شوه چې یو ما ته ټوله شپه ویښ دی او بل چې کوم دی نه هغه مزې کوي او دې دواړه زه یو شان دی دا زما عادت نه دی الله پاک وایي الله وایي الذین تتوفاهم الملائکة ظالمي انفسهم هغه کسان چې فرشتې دې نه روح علي او د هغې په ځان باندې زیاتي کړي د الله د قانون خلاف ورزي کړي فالقوا السلام دغه وخت کې هغوی وایي بس موږ الله سره روغه کوو ای الله ته صلح پیش کوي ما كنا نعمل من سوء بیا به داسې نه کوو الله وی بلا ولنا ان الله علیم الله ته ښه پته را دا د دې عادت دی را دروغ ویل بما کنتم تعملون د دې په عمل باندې فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها پس الله پاک وی په ورځ د قیامت به په دنیا کې خو د باندې عذاب قبر جاری شو په ورځ د قیامت به درته وویل شي چې اوس د جهنم په دروازه ورننوځه فلا بئس مثوى المتکبرین او دا ګورې ما تعالی د میلمستیا څخه خاص مقام نه جوړ کړی دا د تکبر کوونکو خلکو دپاره یو ناکاره ځای دی چې دغه ځای کې به اوسیږي الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام مشرکین مکه ته ووایه چې هم اکه الله دی هم اکه قانون دی د هغې د مهلت نه فایده والی او امام نصفی صاحب وایي دا د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي خطاب خو هغې ته خو الله یو قانون وضع کړو چې انسانانو دا خبره واورئ ګناه کوئ نو په ګناه ستوماني اختیاروئ ځکه چې تاسو کمزور یې تاسو نه به لازمان کېږي تاسو سره دوه دشمنان موجود دي یو نفس دی یو شیطان دی او یو هم نه پرېږدي خو ما هغه ته دا خبره کړې ده چې کم یو بنده هغه ما ته ځان عاجز وګڼو زه ګورې معاف کوم نو دلته کې فایده والی که دلته نه هم فایده وانه اخسته بل ځای کې ګورې تاسو ته بیا فایده نه میلاویږي بسم الله الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلهم په تحقیق سره مکرونه کړي مخکنو خلکو هم فات الله بنیانهم من القواعد پس الله پاک ورته راغې د آبادۍ د ویښ نه فهر علیهم السقف من فوقهم او آبادي پې د پاسه راوغورځوله وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اور راغې پې عذاب د الله په داسې طریقه چې د هغوی تصور کې نه و ثم یوم القیامت یخزیهم بیا به په ورځ د قیامت الله رسوا کي ویقول وتبوي أين شركائي الذين سشو ستاسو په خیال زما غ شریکانان کنتم تشاقون فيهم چې تاسو به د هغوی په سر جګړې کولې قال الذين اوتوا العلم ابوي هغه کسان چې الله ولا پوهه ورکړې ده چې پیغمبران دي ان الخزي اليوم بشک رسوایی د نن ورځې والسوء او سزا علی الکافرین د کافرانو دپاره ده الذين دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې فرشتې تې کله روح علي په دنیا کې ظالمي انفسهم او دي د الله د قانون خلاف کړي فالقوا السلام دی هغه وخت کې د صلح کوشش کوي ما كنا نعمل من سوء چې بیا به ناکاره عمل نه کوو بلا الله وی ولنا ان الله علیم الله په دې ښه پوهه دی بما کنتم تعملون او په هغه عمل هم چې دوی کړی دی فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها پس داخل شي دروازې د دوزخ ته چې همیشه به یې پکې فلبئس مثوى المتکبرین او دا دوزخ ډېر ناکاره ځای دی دپاره د ځان لوی ګڼونکو